أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة من المال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه السلام. زما عزت مندرونو مختصر یو 100 منټه د دې موقع په مناسبت او د دې ورځې په اهمیت د یو دوه خبرې عرض کوم. نن الحمدلله د لوی اختر ورځ ده او دا په مونږ باندې الله پاک کال پس دا ورځ راوسته. ټول وایي الحمدلله. او په دې ورځ کې مبارکه ورځ کې نن یو اهم عبادت دی چې هغې ته قرباني وي. او پرون زمونږ تکبیرات تشریق شروع شوي دي. تکبیرات تشریق په هر فرض منځ پسې یو ځل ده سړو ښځو دپاره واجب دی او که څوک دوه درې ځله وایي نو لا ښه خبره ده. سړي به یې په زوره وایي او ښځې به یې ووایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګر د مانځه پورې ویلې کېږي 30 لمونځونو پسې. دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حنفي مسلک مطابق قول. دویم نن ورځ دلته نن قرباني ده. 3 ورځو پورې قرباني کولی شئ. نن هم کولی شئ، سبا او بله ورځ نن ور پرېوتو پسې. د ورځې بهتره ده او د شپې کولی شئ خو مکروهه ده. دا قرباني څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک مالداري او د قرباني ونه کړه چې وایي زمونږ جومات ته رانشي، عیدګاه لرې مانځلی نه راځي. ګوره څومره سخته خبره. او بیا صحابو تپوس وکړه ما هذه الاضاحي یا رسول الله، د الله رسول دا قرباني څه شی دی؟ وی سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني ورکړې وه زمونږ به څه قرباني د الله د رضا دپاره اور ته وغورځېد. او داسې اور ته وغورځېد چې دومره خطرناک او تیز اور چې مارغه پې د پاسه پر نه شو والی او هغې ته وغورځېد. او فرشته والا راځي د اور نه مخکې وی الله را لېږلې ما که ستا حاجت یې ما ته ووایه. وی اما الیک فلا، وی تا ته مې ضرورت نشته. فرشته راځي د باران وی الله لېږلې یم خو وی تپوس دې وکړه که ته غواړې چې باران وکړم او دا اور به اوس مړ شي. او بله فرشته وایي که غواړې دا اور به اوچت کړم او د نمرود د دشمنانو په دې کورونو کې به یې ورخور کړم. خو الله وایي تپوس دې وکړه ساجت دی وی اما الیک فلا، تا ته مې ضرورت نشته، زما حاجت الله ته دی. الله ما وینې که نه، زه خو د دنیا دپاره نه کوم، د پولې پټي دپاره جنګ نه دی. زما جنگ خو د الله د رضا دپاره دی، د الله د وحدانیت او توحید دپاره. نو بس الله خوشحاله دی، زه خوشحاله یم. نو دومره خطرناک اورو هغې ته یې وروغورځو. رب العالمین قرآن کې فرمایي قلنا یا نار کونوا بردا وسلاما علی ابراهیم. ابراهیم ما دپاره اور ته غورځولی کېږي، نو زما دوست به اور نه سوځی. زما خلیل دی، زما دوست دی، دته به اور غږم نه کوي. اور ته الله حکم وکړه یخ شه، خو دومره یخ هم نه چې د یخنۍ نه ورته تکلیف ورسې، معتدل. او حضرت جبریل علیه السلام کلک ونیوه او دې بربنډ کړی د جنت کمیس یې ورته واچو او په اور کې ښه مزېدار باغچه ورته تیاره شوه، اوبه ورته تیارې شوې او په اور کې دننه ناستې. پته ولګېدله چې څوک د الله د رضا دپاره قرباني ورکوي الله مدد کوي، الله مدد وکړي. بیا د عراق نه اوت روان شو د الله په حکم، روان د شام ته. مصر کې بل تکلیف میلو شو. د مصر بادشاه ظالم چې په لاره به کوم سړی ته و خشته ښځه به وه ابې ته یې غشته. د سره بیبي د حضرت سارا د تره لور یې د یو ډېره ښکلې ده، هغې ته یې وانشته. قصه اوږده صرف جلکې مختصر ویم د قربانۍ ورځې دي. الله پاک هغه بادشاه راونیوه او الله څه وکړل ټینشن پریشانی په ابراهیم علیه السلام تېره شوه، ځکه بیبي ته بادشاه بوتله او پریشان او ډېر زیات چې خدای دا به څه کېږي. الله دا وکړه چې هغې بادشاه ورته خپله وین د حضرت هاجره په تحفه کې ورکړه او هېڅ تکلیف ورته ونه رسېد. چې کله حضرت ساره راله ابراهیم علیه السلام ته وی الله پاک هغه کافر ذلیله کړو، ما ته ګوتې هم نه دي را رسېدلې.
پټه هم لیکن بیا هم د خاون پړ کې یو وسوسه ابراهیم علیه السلام ساره ما ته مو آیا ما ته ټول منظر الله لکه د شیشې په شان ارث خودلې بادشاہ وتا سوکلور یادای وین دا ورکړه حضرت هاجرہ او روان شو توفه ملو شو ولی بیا قربانی ورکړې شو دریم ځل څه چل کوي دریم ځل بیا الله وتوي ودا بچیو بیبي دې بوزا او چې نن سبا کم بیت الله دې په دې غاړه پرېدا ډیر ګران کار دی وادي غیر ذی زرع هغه وادي دا چې پکې فصل نشتا او پکې نشتا هغه وادي دا چې شنه پکې نشته انسان په میلیونو نشتا الله حکم ډیر خدا الله ریوستا خدو بچی پری خودل یو بتکه دوبو او لګ مونږ خطوانه وته خوراک پری خود او دیته لاړ او عجیب منظر دې د مارونو چې روان شو خضر پسې منډي وای ابراهیم چاته دې پری خودو په دې لقدق میدان کې دلته هیڅ کم نشتا خدام په دې پوی دو ابراهیم علیه السلام هم چې دوبو به ختم شي لک سات پس او دا خوراک به ختم شي دما دا پیغله خزه بس کوي او د بادشاہ په کور کې لوی شوی جینه دا بس کوي او دما دا ماشوم بچي پسلو کالو تقریبا کې مال الله را کړی دی دا ماشوم بچي بس کوي خدا الله حکم دې روان شو خدا کې دې غاټ نه کوي جړا ورځي نو خدای د لمن نه راولې زو وی چاتم پرې دی دی بیا غاټ نه کوي شیدا جړا ورځي خدا وته وی الله امرک الله د تویلې دی ابراهیم علیہ السلام دا سر خودو وی او الله را تویلې دی بس خدای لمن پرې خودا وی اوس با الله مونږ نه ضایع کوي الله به زموږ مدد کوي نو چې لاړه خوا نو جړا ورغلې دا خزه بچی پاتې شو د الله حکم غټه قربانی د زمارونو نو وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم خدای استا کور دې تارا تویلې دی او ما دا بچی پرې خودل ربنا لیقیم الصلاة ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله دې عبادت توفیق امور کې خلقم ولا را ولي پروردگار نو خدای ولا توفیق معشوم چې کله بیا تړتکی وای د مور سینه کې په وچو او بخلاص شوي معشوم اسماعیل ټوپونه وی تړتکی وای نو الله ولې او بل انعام ورکړه زمزم دوبو په شکل کې نن دنیا ته دا غي فائدہ روانه ده نو اخیری بل امتحان سخت امتحان سره الله پاک فلما بلغ معه السعي 1200 کالو تقریبا لگ عمر کے مفسرین اختلاف کئی 1200 کالو تو عمر رسید اللہ سخت ازمائش راوستا منگوائیو لکا قربانی دا او پیسیو لگے دے منگوائیو لکا اختر منزلہ باہر وطن دی دا خو تکلیف تے منگوائیو روجہ دا خو تکلیف تے منگوائیو زکاة تے دا خو تکلیف تے زکاة کے سلو اختم روپیرا دا خو ریت تکلیف تے منگوائیو بچے علم توباسا یہ ڈوڑے با دا کمزے نہیں عالم بشی حافظ بشی بیا بسکے گی منگ دا سوچو نہ کو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی دا بچے دے بوزو دا لال کا آہا او با کہتا سو گران کار دے دا مارو گٹ سوک نا لالی چیلے سوک نا لالی قربانے دا پارا خلق بانی جوڑی بچے لالول خودیر گران کار دے بیا اغا بچے چی یو بچے دے او اغا بچے چی دے اسماعیل پشان خکول بچے دے او اغا بچے چی پتندی کی دے رسول اللہ مبارک رانا دلے گی او اغا معشوم بچے پا بڑاوالی اللہ ورکڑے دے اغا معشوم بچے بچی تا وی بچے زچیزو قربانی کو چاڑے مواغشتا و رسے مواغشتا مور و توی سکے وی قربانی کو مور خیال کردے دے چی بابا میں چی خاون میں راغلے دے حضرت حاجرے او زا ٹھیک لسا گٹ مٹ بالا لئی منگ با موخی اکرو دی با مخری دقا داختر روز دا ننانیر روز مو بچے روان کا میناتے و رسو شیطان راغے ابراہیم علیہ السلام تا دے انسان پا شکل ویدا سکے وی روانی میں قربانی کو ما وی دا خبر امداز وی قربانی کے زویم لا سوکلا لئی ستا بل وارث شتا دا معشوم بل سوکشتا دا سکے اب پیشو شیطان دے وی ماتا اللہ ویلی دی زورو کےگا پیو وہ کانو یویشتا بیار آگے دا شیطان دے انسان پا شکل اسماعیل علیہ السلام تا وی سکے وی قربانی کو وی قربانی تا نا تالا لئی اوہو دا ما دا پلار پشان رحم دل پلار ان ابراہیم لأواہ حلیم کہ اللہ وی رحم دل دے او زما پشان نیاز بین بچے دا بسنگا لال کی ظالمہ وی استا پلار وی کہ ما تا اللہ ویلی دی چے لالے کا وی چے اللہ و طویلی دی علال میں دی کی
اغم په وو کانو وشته بیا ابراهیم علیه السلام لور هغه ته وسوسه چي اغم بیا په وو کانو وشته نن بهاجیان پرونو نن او په مینا کې هغه سنت جمع کوي او غدري واړه جمرات او شیطانان چې وته وایو او وو کانو بولی نو چې لګي مخ کې بوته نن سبا چې کوم د مسجد خیف ته تقریبا دغه ځایلا نو پلار وته وی بچی تا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک بچے خوب می لیدلې دي چې تازه لالو نو د پیغمبر خوب وحی زمون خوب دا زمون د پاره یو هدایتي راهنمایي وي مبشرات وته ویل شوی مونږ له راهنمایي را کوي خوب شیطانیم کې دي شي حدیث النفس وته وی غم کې دي شي خو د پیغمبر خوب وحی د پیغمبر چې خوب وي نه غدا الله را طرف نه هغه کې دوی منی بچے ما ته حکم کېږي چې دا بچے حلال کا تعالالو دا سے خوب میں لیدے اس دا تپوس ولې کوي د اسماعیل علیہ السلام نو طالبانو ته هم وجه ډېرې وایو او یو وجه دا ده چې دا زوی مې په رضا غاړه ایږدي اکه په زور که په رضا ایږدي نو حلالول بیا یو شان دي اکه په زوري بیا د حلالولو بله طریقه ده او یا ورته پته ده چې زما دا زوی به ځان غورځوي نو چې فرشتو ته لوښی چې زما زوی م ګورې په دې راضي دی اب زوی وته سوی یا ابت افعل د دې زمانه وسوي وي بابا الله ته و چې دا حکم منسوخ دي ابراهیم علیه السلام دا ویل شي چې الله دا حکم بدل کا پروردگار ولی د منځونه نو ویل په معراج کې 50 منځونه او الله ته وی زمو امت طاقت نشي لرلې نور منسوخ شو 15 لرل نو دې ویل شو چې الله دا حکم بدل کا لیکن نا الله ته خوشاله زه خوشاله ما الله یې په مونږ کې داسې ایمان پیدا کړي زوی هم ویلی شي چې بابا بالکل چې ته سوی خو ته الله ته لږ درخواست وکړه ډېر ګران کار دی چې ته مې حلالې او زه خو به مړ شم خو بابا ته به تر عمره پورې به دې سترګې اوچي بابا الله ته لیکن نه ابراهیم او نه زوی ورته پته ده چې د الله په مینه کې به زه قربان یم زما بچې به هم قربان چې الله خوشحاله دی مونږ خوشحاله یو زوی او نفس او مال د الله نه قربان یا ابت افعل ما تؤمر تا ته چې کوم حکم ملاویږي عمل کوه ستجدني ان شاء الله من الصابرین دا نه و چې زه به صبر کوم ځان ته نسبت نه کوي چې زه به صبر کوم دا نه وایي چې بابا ان شاء الله اصبر زه به صبر کوم یا بابا دوا وکړه چې ماله خدای صبر راکړي دا نه وایي ستجدني ولې څه پته لګي زه صبر وکړم او ونه کړی شم څه پته لګي چې زه وایم بابا د صبر دوا وکړه زه به داس پرې نه لاقم او رانه وشي ځان ته نسبت نه کوي ستجدني ان شاء الله من الصابرین چې په دنیا کې کم انبیا او نیکان تیر شوي دي او هغوی صبر کړی دی هغسې به الله مانه جوړوي که خیر ان شاء الله العظیم پلار خوشحاله شو څونه ګران کار دی زمارو په ځمکه یې سملو چې په ځمکه یې سملو او پلار چاړه رسی راواغېسته وي نه بابا داسې کې وی تړم دی وی تړل به پکې نی ته خو به ما وتړې زما په رضا خو د اسمان فرشتې به وایي چې په زور یې لالی زه خو په زور نه لالیږم زه خو په خپله خوښه بچے اسنا چې لاس پې د کوله وي او د چاړه راکاږم او زم بې حسه شم او تم پوی نشي او لاس پې وړقي وی چاړه دې تیره که بابا یو کرپ په ورکې تر څو چې زه ځان باندې نه پوهېږم او لاس پې وړقوم ما نه به وینه توی شوي ډېره ښه پلار چاړه تیره کړه بوډا ابراهیم سلو کالو والا تقریبا او نیازبین بچې پروت دی مور به یې څه وایي مور مکه کې پته مه ده چې ماله به د ګډ قرباني یا د چیلي قرباني راځي او اوس به وله د زوی قرباني روانه ده مور غریبه نه ده خبر الله سوی د الله فرشتې کائناتو فرشتو الله ته چغې کړې یا الله دا بوډا پیغمبر الله د باندې خو د ماشوموالي نه تکلیفونه روان دي الله د خو ستا دپاره وطن هم پرېښو الله د خو ستا دپاره لق دق بیابان کې ښځو بچې هم پرېښو الله دا خو ډېر لوی ازمایش دی دې وخت کې خو ماشوم کې لونۍ د 1200 کالو یا پروردګاره دا څه کېږي الله غږ نه کوي الله غږ نه کوي فرشتو ته پته نشته چاړه راکاږي کار نه کوي بابا ته زما سترګو ته ستا سترګې مخامخ دي نو ځکه ته چاړه نشې راښکلی نو ته مهرباني وکړه مالک الوړې کا چې زما سترګې ستا سترګو ته نه مخامخ کېږي او زما په جبین په تندي او په مخ ستا سترګې نه لګي او بابا زما دا خپله فیصله بدلوم ښه لاس پې راله وتړه
پته ولګېدله چې تا رحم ډېر دی لاس دې کار نه کوي لاس دې اړچي نو هسې نه چې د الله حکم کې تاخیر راشي د لاس پې وړپم او د الله حکم کې تاخیر را نه شي بابا کمیس هم رانه وباسه ولې چې ما حلال کې او بیا کمیس وباسې نو بیا روغ نوځي شلېدلې به وځي نو مور به مې وي په زور حلال کړی دی کمیس زما وباسه او زما دا کمیس به والي اوچت به کې نو ما به حلال کې نو زما دا کمیس به زما په وینه کې غوپه کې نو زما مور له به یوسې او ورته به ووایه چې ګورې ستا زوی حلال شوی دی خو د هغه په خوښه کمیس روغ دی او که ته وایې چې زما زوی څه شو ما خو به اسماعیل بویاو ما به ښکلاو ما به ځان ته راتر غاړه باسو نو زما مور ته زما سلام ووایه چې اسماعیل په تا سلام ویلی دی او مور زما دا کمیس او په هغې زما وینه ده دا بویاوه په دې خپله تسلي کوه الله ماشوم د 12 کاله الله وړی که فلما تله للجبین الله وړی که او چاړه راکاږي چاړه کم ځای کار کوي بابا زور لگاوا نہ کئی بچے کار لاس تیرا بھی بابا زور لگاوا چې د الله حکم کې ناراستی را نشي چاړي اوچت کړه د حسین ازمکه لرو برلا چاړه معجزه د پیغمبر د چاړه وای ستاو مانم خلیل کده جلیل رب مانم ته لالول کو رب وای مکا هغه د جبرئیل علیه السلام ګډ را په مخه کړی او دا غزه نه راوړو د جنت نه ګډ چې حابیل قرباني کړو جنت کې لوي شوی هغه راوړو وی الله اکبر الله اکبر چې څنګه راغی بس اسماعیل علیه السلام کو پوه شو چې مسله بدله ده او الله لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد او الله وی قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين بس تخبل خوب رشتونه کا او زنه کانو لم دغه سجر ورکوم ظاهری ازمایش تکلیف راولم خدلوی تکلیف نه بچ کوم ګډ حلال شو او دا ګډ غوښې راوړې او د مکې فقراو دي په خپله خوړلې الله بچ که دې کې مونږ ته زمونږ وروڼو دا سبق دی چې دا نن کومه قرباني مونږ کوو دا هماغه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده زمونږ پکې څه دي صحابه وایي د هر ویښته پیوست یو نیکي او د وړی په یو ویښته باندې نیکي دا به مونږ ته الله راکوي انشاءالله العزیز او په نن ورځ چې وینه د قربانۍ ځمکې ته نی رسېدلې الله قبوله کړي او د قربانۍ نه بهترین عمل دا په نن ورځ کې نشته دی نو ډېر خلک یو لیبرل خلک وایي د قربانو ته څه ضرورت دی وایي دا پیسې د غریبانانو له ورکړي که دا خو غوښه ضایع کېږي نه دا غوښه ضایع کېدل نه دي دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده عجم دی کول دی دا د رسول الله مبارک طریقه ده عجم دی کول دی سبا خو وایي حج لم ده او دا پیسې غریبانانو له ورکړه بیا به عمرې لم ده دا پیسې غریبانانو له ورکړه بیا به څه وی زه راته وایم چې دا پرېږده وه ته هم طالب رل دا چې کوم بېدینه خلک دي دویم دا د زوی په واده چې دا لکونه روپۍ لګې او دا 100 تولې کالې کې دا مه کوه غریبانانو له ورکړه که نه غریبو سره یې دونه مینه ده او دا چې لور له واده کې او شادي حال کې کې او دا په لکونو روپۍ لګې دا ولې لګې دا غریبو له ورکړه که نه ستا خو په 6 لکه 7 لکه روپۍ موټر کې هم کار کېږي دا د 1 کروړو د 80 لکو چې دی غشتري دا خرڅ که که نه دا غریبانانو له ورکړه تا خو د چختو بندکو په کور کې هم کار کېږي دا بنګلې د خرڅې که که نه دا غریبو له ورکړه نو هغه غریب باندې رحم نشته خو عبادت ترې سترګې خړې کړې دي دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده دې کې به عقل کار نه لري دا د الله او د رسول وینا ده فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو دغه قربانی ده دا بنن ان شاء الله تاسو کوئ بس صرف مختصر یو ټکی د ترونو وایم دا چې د زړه له شیطان وایي چې ډېرې غوښې به یې که خیرې او دا خو به غوښې ډېرې او څاروي راټوټې دی او دا خو ما خو چې ډېرې غوښې به یو سنګ به د غوښو نیت که چام په قربانۍ کې قرباني ونه شوه که 7 کسان شریکوال دي او په دې 7 کسو کې یو قسم د غوښې نیت وکړه د ټولو قرباني ونه شوه اوس به ته وایې چې یاره د هر چا پړه کې دا کرخ کخ کخ کېږي چې غوښه نو چې غیر اختیاري کوم سوچ راځي په هغې الله نیوکه نه کوي نو زه راته اسانه فارموله ښیم چې کله تاسو څاروي حلالوئ نو هغې وخت کې لږ الله ته متوجه شئ او ووایئ چې یا الله بېشکه زما زړه له د غوښې نیت به راځي خو الله زما توبه ده غوښې خو زه په نورو ورځو مغشتې شم په دې پیسو خو زما د 1 کال غوښه کېږي چې دا څونه مې راوړله 6 میاشتې غوښه کېږي 3 میاشتې غوښه کېږي دا اړه کې ووایه په خولې مو وایه الله زه ستا دپاره کوم او د ابراهیم علیه السلام او د رسول الله مبارک طریقه ده په هغې یې کوم
دا بنیتو کې ها ټول بدانیتو کې او چې بل دا کوي بعد خلک دو کې چې ساروي والی د پلان کې شو د پلان کې کمړی وي نو خیر دې خو که جمدول کې اجازت پته غواړي غواړي دا ضروری ده دا غیبت وکیل کېږي اجازت پته غواړي او یو کس د خیر د اختیار امر کولی چې لکه دا زمونږ د شپږو وو کسانو دا د فلان کې تعالی اختیار دې زمونږ د طرف نه حلاله کا بسم الله والله اکبر به پیوایا بسم الله والله اکبر مخ بوله قبله تکه او زمارونو بیا بدا سیو کې چې سرمن غونډه چال په خپل استعمال کې مراوسته شي او خیراتیم چاله ورکول شي هغه پړی رسېب هم خیراتی ورکه اجرت کې به قصاب لغوه سرمن بالکل نه ورکه قرباني بر برباد شي اسی ولا خیراتی کې ورکه ورکوا بل مزدوری قصاب لا ورکا او بیا غوخه کټولم تخوري او ځان له سنبالم په شریعت کې منع نشتا صحابه و ذخیره کوله وه به ساتل او چوله به لیکن زمون فقها وی درې ځای کا یوي سزان ته پریدا یو غریبانانو لورکا او یو رشتہ دارانو لخپلو لورکا د خطرې خدا نو دا د قربانه متعلق یو څو خبرې مې د ترونو عرض کړې ما 13 اختر ویډیو دې کې درته وایم زما پتا سرونه پما ګران یې زه در باندې ګران یم زما کلی دی زما محبت ته تاسو سره تاسو ما سره محبت ته نو یو درخواست ټولو ته کوم غدا چې په دې رشتو کې به خامخا یو بل سره روانې وي د مور او پلار او د بچو د رونو په میانس کې تربورانو ماما خېلو په میانس کې نو نن به د ابراهیم علیه السلام د بچی قرباني ورکولا او تب لګ د زړه قرباني ورکې نن نفس په ټول پرشتو کې یو بل سره روغې کوي ها او کته به چې ما سره خو زیاتې شوی دی قرباني به ورکې کنه ابراهیم علیہ السلام قربانی ورکړه تب هم قربانی ورکې دویم کې څنګه تا مولانا صاحب فرمایل نو دا علماء قدر کوي عزت کوي علماء تاسو ته دین خی عقیده خی عمل خی اخلاق او د پیغمبر مبارک لار درته خی د عالمانو د امامانو قدر کوي د جمعات د مدرسو د طالبانو قدر کوي د مشرانو احترام او قدر کوي د ګیره د پټکو قدر کوي عزت کوي څونه چې تاسو عزت ادب کوي الله بدل اجر درکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لك آمنا وبك آمنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وأوكي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله استاد رضا دا پارا منن دکلینا بہر راودیو دا اختر دی منزل استاد رسول مبارک فرمائی چھے اللہ پا فرشتو باندے فخر کئی
نو یا الله مونږ راوتی استاد رضا دپاره بل څه غرض هم نشته خدایا زمونږ ګناهونه معاف کړې الله زمونږ ګناهونه معاف کړې الله زمونږ ګناهونه معاف کړې الله زمونږ توبې قبول کړې الله زمونږ توبې قبول کړې الله زمونږ توبې قبول کړې یا الله دا لوی اختر دا عبادات او دا تشریق تکبیرات تشریق او دا قربانۍ چې څومره د دې نیک اعمال دي خدای مونږ له توفیق راکړي او د توفیق نه پسې الله را قبول کړي څومره ملګري چې قربانۍ کې څاروي اغوښتي دي خدای د ټولو قربانۍ قبول کړي الله زمونږ قرباني د ابراهیم علیه السلام او ستا د طریقې مطابق وګرځولې کې یا الله ته زمونږ نه راضي شه یا الله ته زمونږ نه راضي شه یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو خدایا مونږ واړه او غټ پټ او ښکارا قسمه ګناهونه کړي دي خو خدای ستا د ذات نه بغیر بل څوک نشته چې مونږ ته ګناه معاف کړي الله ته زمونږ اسری پروردګاره ته زمونږ اسری مونږ بې کسه یو مونږ بې څوکه یو الله زمونږ ګناهونه معاف کړي یا الله چې څومره مردګان وفات شوي دي دا هغې اختر نه اوسه پورې ډېر مړي شوي دي او د یو یو نوم به ساخلم الله ټول مردګان وبخښي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او چې څومره وارثان دي هغوی له صبر ورکړي یا الله چې کوم بیماران دي په دې مجلس کې دي یا په کورونو هسپتالونو کې روغ صحتونه ورکړي بعضې دوستانو کیټونه رالیږلي دي بعضې اپریشن ته پراته دي دعا کوي چې الله ټول له شفا ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي الله روغ بعضې په کورونا پراته دي الله روغ صحتونه ورکړي او زما وروڼو دا یوه خبره واورئ دا د کورونا دا مسایل دا به واړه نه ګڼو ها دا شی شته ګورئ حقیقت دا دی چې دا د کورونا دا مسایل شته دی دا نه چې دا مسایل نشته نو د هغې متعلق چې ډاکټران او یا حکومت مونږ له کوم هدایات راکوي په هغې به مونږ عمل کوو دی ورته ایسوپیز وایي بالکل پکار دي احتیاطي تدابیر خو په حدیثو کې شته که نه رسول الله مبارک فرمایي چې کم دی طاعوني نو د بار خلک دی هلته نه ځي او چې هغه خلک دی بار نه ځي ګوره پته ولګېدله چې دا ډېر میل جول او میلاپ دې نه ځان ساتل پکار دي نو په دې باندې عمل ضروري دی عمل وکړئ او چې کم هغه حکومت درته کم هدایات درکړي دي د دې متعلق نو په هغې عمل پکار دی لیکن زما وروڼو یو دعا د زړه د اخلاص نه وکړئ د زړه د اخلاص نه دعا وکړئ چې الله زمونږ د دې ملک پاکستان هم حفاظت وکړي زمونږ د دې ملک د مسلمانانو او د دې ملک د دې ټولو عام او خاصو خلکو حفاظت وکړي خو دا دعا د زړه نه وکړئ او د اخلاص نه وکړئ د اختر مبارکه روز ده چې الله په دې خپلو سترګو موږ ړانده شو ورپسې دعاګانې کوو خو پته نه لګي زمونږ اخلاص نشته عمل نشته چې الله زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي الله زمونږ په دې وطن کې د خپل قرآن او د خپل حبیب مبارک د سنت نظام راولي او خدای زمونږ مشران د وړو نواله تر لویو پورې نیکان او صالحان او عالمان او دینداره جوړ کړي او الله زمونږ اتفاق نصیب کړي الله د اختلافاتو نه پروردګاره په امن کې وساتي چاته چې څه ټینشنونه دي پریشانۍ دي الله ټول په خوشحالۍ باندې بدل کړي الله چې چاته څه مشکلات دي په خیر بدل کړي او زمونږ د منزله ما ولیدل د بار دینو نم خلک راغلي دي او ډېره لویه جمع ده ډېره لویه جمع ده الله پاک دا جمع قبوله کړي ټولو له په یو یو قدم اجرونه او نیکۍ او ثوابونه ورکړي او دعا وکړئ زمونږ د چا غونډې د الله چا خدای ته بالعموم او زمونږ د کلي ته تورنګلو ته بالخصوص چې الله په دې ټولو مسلمانانو د رحم باران نازل کړي او الہ العالمین چې تا دومره مهرباني وکړه څومره سخته ګرمي وه لیکن زمونږ د دې خلکو د قربانو د وجې نه د موسم څونه خشته که او څومره د مزېدار کې ګنې درې ورځې مخکې چې ګرمي وه نن به تاسو قرباني هم نه شوه کولی دا د الله رحم دی خدای دا رحم په مونږ بار بار وکړي بار بار په مونږ وکړي او بیا درنه سوال کو اے مسافر نو دی اکثر مونږ ته وایي بار ملکونو کې امریکا کې برطانیه کې په دوبۍ کې او سعودي کې یو ځای بل دی او هغې وایي مونږ ته دعا وکړئ ستاسو وروڼه بهیګان ټول په سفر دعا وکړئ چې کوم مسافر دي نن د بچو د خاطره او د ښځو د خاطره غریبانانو د مور پلار نه بار دي دعا وکړئ دغه مسافرو ته الله هلته خپله مزدوري اسانه کړي الله حفاظت نصیب کړي الله د هغې هم د اخترونو خوشحالۍ نصیب کړي او زمونږ هم الله د اخترونو خوشحالۍ نصیب کړي یا الله تعالی سوال کوو خدایا مونږه خالی لاسه دې ځای نه مه بوځه مونږ ډکې منګولې بوځه یا الله زمونږ دعاګانې قبولې کړه او د دې وروڼو دوستانو چې په زړه کې څه حاجتونه او دعاګانې تا ته معلوم دي الله والا قبولې کړه زمونږ چې کم مشران دي روغ صحتونه ورکړه او دا نوجوانان دا هلکان دا زلمي دا زمونږ بچي دي زمونږ زړه پرې درد کوي خدای دا نوجوانان دا کشر کل دا بچي خدای د لوفرو د جون نه وساته او خدای روغ صحتونه نصیب کړه او د علما
و خدای دوی تابعدار جوړ کا او خدای زمونږه د غیږې لاندې دوی لوی کا خدایا او دوی ډېر خیرونه برکتونه عافیتونه نصیب کا د جمعات تم دعا کې زمونږه سره جی سیب دی ډېر په اخلاص خدمت کوي د دې جمعات چې دې کې دا کم باقی کار پاتې الله په خیر سره او رسول کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين د ټولو د اختر مبارک